د ټول نه مخکې زه د باجوړ د ټولو سیاسي مشرانو، قومي مشرانو، مذهبي مشرانو شکریه ادا کوم چې زمونږ دې د غریبۍ جوړګړې ته راغله او دا عزت یې موږ ته راکړ. نن زمونږ د باجوړ نه قومي جرګه وشوله. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې یو څو ورځې مخکې یو داسې تاثر په خلکو کې خور شوی یا خلکو خور کړی و چې یاره د باجوړ چې کوم اتفاق دی اتحاد دی هغې کې څه فرق راغلی دی، هغه اتفاق او اتحاد ختم شوی دی. نو نن دا جرګه چې وشوه د دې نه هغه تاثر ختم شو، ټولو دنیا ته پته ولګېدله چې په موږ کې هېڅ قسم بې اتفاقي نشته دی. پرون چې څنګه زموږ اتحاد و د دې قام د دې ولس د مسلو د حل لپاره هغه شانته اتفاق زموږ نن هم جاري او ساري دی. په دې جرګه کې یو ایگزیکټیو کمیټي جوړه شوه. هغه د دې لپاره نه چې ضابطه اخلاق جوړ کړي، ځکه چې موږ مختلف سیاسي تنظیمونو خلک یستو، موږ سره پکې مذهبي خلک دي، موږ سره قبایلي مایدین دي، چې دا موږ یقیني جوړ کړو چې د سبا لپاره داسې څه ناخوشګوارې خبرې یا داسې څه اقدامات را نشي چې د هغې نه یو ځل بیا داسې تاثر جوړ شي څنګه چې په دې نږدې ورځو کې خور شو چې یاره په باجوړ په اتحاد او اتفاق کې څه کمی چې کوم دی دا راغلی دی. انشاءالله تعالی چې زمونږ دغه کومه ایگزیکټیو کمیټي چې ده دا به ډے ټو ډے باندې کینی، په دې اپریشن به نظر ساتي، په دې حالاتو باندې به نظر ساتي او د هغې دپاره نه به هغوی فیصلې هم کوي او چې کومې فیصلې کوي انشاءالله تعالی چې موږ به ټول قام ولس ټول باجوړ خلک چې کوم دی د دې سره ولاړ یو او کله چې موږ په اتفاق او په اتحاد ولاړ یو بیا به ټول صوبه او ټول ملک انشاءالله تعالی هغوی به زموږ سره ولاړ وي. موږ د دې سره سره کوم خلک چې باجوړ ته راغلی دی زموږ سره همدردي کړې ده، هغه د سیاسي پارټیو مشران دي، هغه وزیران دي، امیر مقام صاحب راغلی دی، سعد رفیق صاحب راغلی، شاهد افریدی راغلی دی، د جماعت اسلامي امیر چې کوم دی نو مرکزي امیر هغه راغلی دی، یا نور څومره کسان چې دلته راغلي دي. موږ د هغوی ټولو ډېره زیاته بېحده شکریه ادا کوو چې هغوی زموږ سره همدردي کړې ده، هغوی زموږ سره په دې تکلیف کې په دې سخته کې ولاړو. انشاءالله تعالی چې د دې دا احسان دا به موږ همیشه همیشه دپاره نه یاد ساتو او د دې بدله به موږ په دې طریقه ورکوو چې خدای مکړه که په دې ملک کې سبا دغه شان تکلیف په چا باندې راته څنګه چې نن په باجوړ دی، څنګه چې نن موږ سره دا خلک ولاړ دی، موږ باجوړ قوم به انشاءالله تعالی د هغوی سره په دغه شان تکلیف کې چې د ملک په هر ګوټ کې او هر حصه کې په چا تکلیف وي د هغوی سره به دغه شان سینه په سینه باندې ولاړ یو. ډېره مهرباني. डायरेक्टर दे सेट रखेगा नूर आगा साजिदा कैमरा तरफ रहा था राजोंगे शुक्रिया شاغا د باجوړ امن جرګې ټول مشران دلته راوستو او د جرګې حوالې سره په تفصیل سره خبره وکړه چې جرګې په باره کې چې کوم تاثر جوړ شوی نو الحمدلله د باجوړ قامي مشران، د باجوړ سیاسي مشران، علما کرام، نوجوانان ټول په یو پیج باندې د امن حوالې سره. بله خبره دا ده چې د دې جرګې دلته نن د راتګ مقصد هم دا و چې موږ د جرګې دپاره د دې د مضبوطیا دپاره د هر قسم اختلافي مسلې چې کومې په منځ کې راځي د هغې دپاره موږ یو پراپر ضابطه اخلاق جوړ کړو او د دې جرګې نه وروستو فوراً د زموږ ایگزیکټیو کمیټي لاړه شي او زموږ کومې علاقې کلیر شوي دي چې موږ د ریاست نه د هغه علاقې د باقاعده د پروټیکشن ضمانت هم والو او د هغې سره سره زموږ تقریبا په دې ټایم کې زموږ چې 20% کم علاقه اوس متاثر ده چې هغه په واپسي جلد از جلد جوړه شي او د هغې نه علاوه زموږ سره چې کوم د ریاست معاهدات شوي دي چې د هغې بار بار وایلیشن کیږي او د هغه وایلیشنو موږ په روزانه بنیاد باندې د ریاست نه تپوس کوو. نو انشاءالله زموږ د جرګې د پلیټ فارم د مضبوطیا دپاره زموږ دا مشران لګې دي چې دا موږ نورو ضلعو ته هم توسیع ورکړو په دې خطه کې چې کوم دا اور بل دی دا جنګ شروع دی چې د دې خاتمه وشي او زموږ د ماموندو چې کوم دا حالات اوس روان دي یا کوم اپریشن روان دی چې دا د ټولې خطې دپاره آخري اپریشن ثابت شي. د دې نه وروستو زموږ خلک، زموږ عوام، زموږ ولس نور متاثره نشي، زموږ تعلیمي ادارې متاثره نشي،
موږ د ترقۍ سفر شروع کړو ان شاء الله دا جرګه په خپل ځای باندې ده دا به موږ نور هم مضبوطو او دا به کوشش کوو چې د دې جرګې د پلیټ فارم نه موږ ریاست په دې خبره باندې مجبوره کړو چې زموږ د دې علاقې چې کوم حالات دي د ماموندو چې زر تر زره د متاثرینو په باعزته طریقې سره واپسې جوړه شي مهرباني